بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمونږ پنځمې لیکچر دی او موږ به وایو ایوریج اټامیک ماس. د ایوریج اټامیک ماس په باره کې به خبرې کوو. اول به سر به جنرال خبرې کوو او په اخره کې به بیا د ډیفینیشن په اخره کې کوو، ځکه موږ به کوشش کوو چې اول په سر موږ ځان په ام سی کیوز باندې پوهه کړو چې دې نه به په څه طریقه باندې ام سی کیوز راځي چې زموږ کنسپټ په دې کې کلیر شي او بیا په اخره کې موږ ډیفینیشن کوو. اول په سر موږ جنرال اگزامپل ورکو چې مثال کې موږ یو لاړ شو یو بازار ته، هلته کې موږ فروټ الو یا ویجیټیبل الو او موږ یو څیز الو، موږ چې کیلو موږ له یو څیز راکوي فروټ دی، یو کیلو فروټ موږ الو، نو دکاندار راولګي د هغو سره یو سټینډرډ یونټ مطلب یو کاڼی ورسره یو کیجي 1 کیجي کاڼی ورسره هغې راولګي، هغه 1 کیجي کاڼی چې دی هغه په دې تله کې کیږدي او بیا دې سیټ هغه 1 کیجي فروټ چې دی هغه ورته ورچې کله چې یو کیلو برابر شي د دواړه د یو بل ایکول شي، نو موږ ته وایو دا زموږ سره یو کیلو شو. اوس دا یو کیلو سیس چې کوم ما واغستو دا د ماس چې کوم جوړ شو، نو دې ته زمونږ ریلیټیو ماس وایو. دا کوم ماس چې زمونږ سره جوړ شو دې ته موږ ریلیټیو ماس وایو. د دې فروټو د ماس ته موږ ریلیټیو ماس وایو. نو ریلیټیو ماس ورته ولې وایو؟ ځکه ورته موږ ریلیټیو ماس وایو چې دا 1 کیجي فروټ چې دی دا موږ کمپیر کړی دی د یو ماس سره او د هغې ماس د کمپیر کولو په ریزلټ کې دا راوتی دي، نو ځکه ورته موږ ریلیټیو ماس وایو. اوس که زه ووایم چې زه اټم راوالم او هغه اټم دلته کې کیدم او هغه د 1 کیجي سره کمپیر کوم، نو دغه د 1 کیجي سره نه کمپیر کیږي، ځکه چې اټم خو زموږ سره ډیر زیات سمال ډیر زیات سمال دی، ځکه موږ وایو چې په یو ډاټ کې مور دین 2 میلیون اټمونه موجود دي، نو دغه زموږ سره ډیر زیات سمال دی. په دې وجه باندې د اټم دپاره یو سټینډرډ یونټ چې دی هغه بل پکار دی. نو د ټول ناول په سر ساینټسټ راولګېدو او هغه هایډروجن چې دی دا سټینډرډ واغستو، سټینډرډ یونټ هایډروجن واغستو او د باقي اټمونو ماسونه به راغستل او د دې هایډروجن سره به کمپیر کول. خو چونکې هایډروجن زموږ سره فلیمیبل دی او د په هر ځای کې موجود نه او د دې ماس چې دی نو خو 1.008 ګرام دی، نو په دې وجه باندې دیو د هایډروجن نه شفټ شو او کاربن ته لاړل. اوس د کاربن 3 آیسوټوپ دي، یو زموږ سره کاربن 12 دی، بل زموږ سره کاربن 13 دی او بل کاربن 14 دی. نو دیو کاربن ته لاړل او په کاربن کې بیا زموږ سره کاربن 12 چې دی نو هغه یو سټینډرډ یونټ واغستو. اوس کاربن 12 ولې سټینډرډ یونټ واغستو؟ ځکه چې دا 98.98% اویلیبل دی په نیچر کې. کاربن 13 چې دی نو دا 1.something% اویلیبل دی او کاربن 14 چې دی دا 0.something اویلیبل دی. نو دا ابنډنٹ ان نیچر موجود دی، په نیچر کې ډیر زیات اویلیبل دی، نو په دې وجه باندې دیو سټینډرډ چې دی هغه کاربن 12 واغستو. اوس کاربن 12 څنګه واغستو په دې باندې لږه خبره کوو. دا زما سره کاربن 12 دی، په دې سیټ کې ما هم کاربن 12 واغستل او دلته کې هم ما دقه کاربن 12 واغستل، دا د یو بل بالکل برابر وو. بیا مې داسې چل وکړو چې دا کاربن 12 ما واغستو خو دا مې په یونټ کې ډیوایډ کو. 12 یونټ مې د کاربن 12 واغستو، 3 4 د 5 6 7 8 9 10 11 12 ما د 12 یونټ د کاربن 12 واغستل. اوس مې چې کله 12 یونټ واغستل نو دا کاربن 12 چې د کاربن 12 دا کاربن 12 زما سره برابر دی د 12 یونټ اف کاربن 12 د کاربن 12 د 12 یونټس اف کاربن 12 دا د کاربن 12 د 12 یونټ برابر دی. دا کاربن 12 چې دی نو دا د 12 یونټو برابر دی. بیا مې داسې چل وکړو چې دا کاربن 12 چې دی نو دا ما لرې کو او د دې په ځای باندې ما اکسیجن واغستو. اکسیجن اوس چې کله ما اکسیجن واغستو نو د اکسیجن چې دی دا دروند دی او دا سیټ چې دی دا سپک دی، نو ما زه راولګېدم او دا خو زما سره 12 یونټ دي، نو زه راولګېدم دا مې 13 کلو 13 می کلو، بیا می 14 کلو، بیا می 15 کلو، چې کله می 16 کلو نو د ایکول شو. نو چې کله ما 16 کلو د ایکول شو نو ما وی چې اکسیجن چې دی اکسیجن دا زما سره برابر دی د 16 یونټس اف کاربن 12 د 16 یونټ اف کاربن 12.
بیا زه راولګېدم د اکسیجن چې دی دا ما لر کو په دې ځای باندې ما سوډیم واغستو سوډیم NA چې کله ما سوډیم واغستو دا سیټ بیا دروند شو دا بیا سپک شو نو زه راولګېدم پلس 7 د 16 سره ما 7 یونټ د کاربن 12 چې دی هغه نور ایډ کړو کله چې سره ما 7 ایډ کړو نو دا 23 شو 23 نو سوډیم چې دی زما سره برابر دی د 23 یونټس اف کاربن 12 د 23 یونټس اف کاربن 12 دا زما سره جنرال خبرې شوي وس څنګه چې ما ویلو د 1 kg د فاره زما سره سټانډرډ یونټ پکار دی د کله چې 1 کیلو سیزالم نو دا غیر لپاره سټانډرډ یونټ پکار دی نو دغه شانتي د دې او ریلیټیو اټامیک ماس لپاره هم یونټ پکار دی هغه مونږ هغه ته مونږ وایو اټامیک ماس یونټ څه ورته وایو اټامیک ماس یونټ ورته وایو چې دا مونږ ریپرزینټ کوو په AMU باندې AMU دا مونږ ریپرزینټ کوو په AMU باندې اوس اټامیک ماس یونټ څه شی دی دا زما سره د دې کاربن د 12 یونټ دی د دې 12 یونټ نه ما هر یو یونټ چې دی خو یو یونټ راواغستو د کاربن 12 می یو یونټ راواغستو نو دا AMU چې دی دا زما سره برابر دی اټامیک ماس یونټ د 1/12 part of carbon 12 1/12 part of carbon 12 د کاربن 12 یعنی مطلب کاربن د کاربن په 12 حصو کې یو حصہ چې د ما غره واغست هغه ته ما اټامیک ماس یونټ وي هغه ته ما اټامیک ماس یونټ وي او دا اټامیک ماس یونټ چې د اندازه ما سره برابر دی د 1.66 ضرب 10 کې پاور -24 ګرام دومره زما سره دا برابر دی بیا دا اټامیک ماس یونټ چې دی نو د دې لپاره موږ یونیفاید ماس هم موږ ویلی شو دا موږ ریپرزینټ کوو په یو باندې یونیفاید ماس ورته ویلی شو یو باندې ریپرزینټ کوو او دې ته موږ وایو یونیفاید ماس ورته هم ویلی شو وسپا موږ داسې چل کوو چې د باقي اټمونو ماسونه برالو نو د ریلیټیو اټامیک ماس ډیفینیشن زموږ سره دا شو چې ماس اف ان اټم اف ان الیمنٹ کمپیرډ وذ 1/12 اف کاربن 12 موږ به تاسو چلو کو چې د اټم ماس برالو او د کاربن 12 د 12مې حصے سره به کمپیر کو او هغه ته به موږ وایو ریلیټیو اټامیک ماس نو نن زموږ سره داو ریلیټیو اټامیک ماس او اټامیک ماس یونټ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ وایو چې ایوریج اټامیک ماس